أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. سورة البقرة اول سپارہ آیت نمبر 90. مخی آیتونو کی رب العالمین فرمائل چه بنی اسرائیلو یہودو خ پیغمبرو پی جندو چه دا اللہ جل شانو حق پیغمبر دے خودے با وجود پی کفر اکڑو. نو اس پا دے آیت کی علت بیانی وجہ بیانی چی آخر دا کفر پی ولی اکڑو چه چلو. نو جواب دے آیت کی دا دے چی بغین دا وجہ دا زدنا پا زد ماندے کسودری گی نو کدے تا بیا پورا قرآنم ختم کی دے پا زد والار دے درسن منی. حتیٰ کہ بعضی زیدیان دا خبر کئی یہ رزدر سر جنت تم نظم دا بطور زد خبر کئی. اللہ فرمائی دوی چھ پیغمبر ہو پی جندو ایمان پی زکن روڑو زد او حسد دا وجنا. خسوال رضی دا حسد ولی کولو چھ چل لے. نو حسد پا دیو جا کولو چی پا کار داوا چی پیغمبر زمون دا قبائلو نا یو قبیلہ کی راغلے وے. زمون دیر قبیلی دی یو قبیلی نمران اغلے بلکہ دا قریش و دا عربو نراغے. نو زد رونی وال عناد رونی وال حسد رونی وال او دغا حسد دغا کینا دغا عناد دوی کفر تو رسول. دا حسد خطرناک شید ہے. شیطان کڑے ہو کمزے نا کمزے تو رسیدو چزو خودیر غوریم او دیکھو دا خاوری نا پیدا دے حسدی اکڑو کمزے نا کمزے ترالو. دا آدم علیہ السلام دو زامنو حابیل و قابیل. قابیل حسد اکڑو دا حابیل سرا قاتل شو. حسد کل انسان قتل ترسے. نن سبا چه دا سمر ٹینشنو ندی دا باز خلکو چه غربتیم نوی دے با وجودی ٹینشنوی وجہ دادا چه دا بل مال تا نشی کتے دا بل خوشحالی تا نشی کتے. نزان لے ٹینشن جوڑ کڑے وی. حسد سڑی تا ٹینشن لگئی نیکیم خوری. ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حسد دا نیکی دا سی خوری لکا اور چی خشا خوری. دغا حسد دا سی زیتا حسد دوی ورسول چی دوی پا پیغمبر باندی کفر کو. نو قرآن وی
چا چې حسد وکړو بیا حسد دې مرتبه ته ورسېدو نو په هغه تن باندې د رب العالمین غضب دی. معلومه ده شوه چې حسد کله نه کله انسان د رب غضب ته رسوي. نو رب العالمین فرمای چې دوی پیغمبر هم پیجندو بیایم ایمان نه راوړو د وجې د حسد نه، او حسد په دې خبره و چې رب العالمین مونږ کې پیغمبر ولې نه راولېږو، په دوی کې راولېږو. نو حسد شروع کړو او هغه حسد کفر ته ورسول او د غضب مستحق جوړ شول. نو رب العالمین فرمای بئس ما اشتروا، بد دے هغه شی چې دوی خرڅ کړل به په هغې باندې انفسهم خپل ځانونه. الله فرمایي بد دے هغه شی چې دوی په ځان خرڅ کړو، هغه شی واخیستلو دوی په ځان خرڅ کړو. مثال کے طور پر دکان دے او کفر ور کے پروت دے، دے دکاندار ته ویلے ما واخلا خدا کفر راکا، پا کفر ځان خرڅ کړي ان یکفر. اللہ فرمائی ډیر بد دے هغه شی چې دوی خرڅ کړل په هغې سره انفسهم ځانونه خپل، زانونه پہ خرچ کړل ان یکفروا بما انزل الله، چې کفر وکړي دوی په هغه کتاب باندې چې رالېږلی دی رب العالمین، په دې باندې کفر وکړو او ځان یې په دې کفر خرڅ کړو. نو چې ته په چا ځان خرڅ کې خو د هغې دپاره به کار کوې که نه؟ خلک وایي دا په فلانکي خرڅ دی، مطلب دا فلانکي له به کار کوي. الله فرمایي دوی خپل ځانونه خرچ کړي دي کفر ته، وقف کړي دي کفر ته، خرڅلی کفر کړی دی بما انزل الله، په انزل الله باندې کفر کړی دی. یعنی اشاره ده چې خلکو چا جماعت طرف ته نه رابلل چې زمونږ جماعت ته راشي ډېر به شي، د الله دین باندې کفر کړی دی بما انزل الله. خولی قرآن وجه خی بغیا د وجه د حسدنا، د وجه د زدنا، زدو د کینې د وجنا بما انزل الله باندې کفر کړی دی. خدا زدو عناد و حسد ولی کولو ربی وجه بیانی ان ينزل الله من فضلی، دا چې نازل کړی دی رب العالمین فضل خپل علا پاغ چا باندې من یشاء من عبادی، چاته چې وغوښتل رب العالمین د بندګانو خپلو نام، چاته چې رب العالمین وغواړي د خپلو بندګانو نه نو هغې ته نبوت ورکوي. نو دوی کې حسد راغه چې مونږ قبیلې کې پیغمبر رانغی او دې عربو کې پیغمبر رالی یو یتیم انسان، د وجه د ضدنا چې دا فضل په مونږ ولې ونه شو. دا خو د رب فضل دی، په چا کېږي په چا نه کېږي، حسد به دې کې نه کې. صحابه کرام راغلل فقرا غریبانان، وی اے دا اللہ رسولا فلان کے مالدارا صحابی دا رب العالمین پلار کے مال خرچ کوي او مونږ سره دومره پیسې نشتا مونږ څه وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل
सुबहान अल्लाह ढेर वाये, अल्हम्दुलिल्लाह ढेर वाये, अल्लाहु अकबर वाये। जिक्र कोई तासु बदा गुइन उच्चतो मर्तबो तो रसीगे। अमलदार साहब खबर शवल अगुइन दा अस्कार वेल दा ब्यार आलल वही ए दा अल्लाह पैगंबरा सदकीम कई ओ अस्कार मोई। नो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायल दा खुद रब फजल दे चाहता हो ग्वाड़ी वर कई खिस्त बमवी, आलिम बमवी, तक़वा बमवर की, मालदार बहुमवी, बाज़ कस्बा बदरंग हुमवी, बद अखलाक बहुमवी, बद किरदार बहुमवी, गरीब बहुमवी। बस दा अल्लाह तकसीम दे और हर कार की खैर दे, हर कार की हिकमत दे। दयो हिकमत पर बुनियाद दा कारून रवान दी। न दुई पे हसद उकड़ो चे दा अल्लाह फजल ले मा सवली निश्ता। उलमा फरमाई खामखा रब पचा फजल कड़े वी न तब हसद न के तब सवे रब दग शे दे देला और कड़े मा तमरा का दे शरम दीवी मालमरा खिस्तो दुआओं का। ज़िक्रिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम प मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दाखिल शो बेमौसमा में वर्ष प्रति। ज़िक्रिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम मरियम तवई ए मरियम ददे में वो खुमो समम न दे दा में वे चरत नदी। मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और तो फरमायल दाद रब्बुल आलमीन द तरफना रब राखड़ी। ज़िक्रिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम हसद शुरू न को जस पैगंबर यमा और रिज़्क़ दी देतवी बेमौसमा में भी हसद उनो कड़ो बल्कि सी वेले वे रब्बुल आलमीन चे देला बेमौसमा में वे वर कवलेशे माला बेमौसमा औलाद राकी अगर चे बुढ़ाया मांग नेमत दे चासो का तो पखपलम रब न नेमत वाड़ा हसद मकवा दुई हसद शोरो कड़ो। अल्लाह फरमाई हसदे पदे खबर बांध कवलो युनज़्ज़िल अल्लाह दाचे नाज़िलवी रब्बुल आलमीन मिन फज़ली खपल मेहरबानी अला मन यशाओ पहागा चाचो ग्वाड़ी मिन इबादिही द बंदिगान खपलुनाम। चे हसदे उकड़ुन कुरान सवई फबाऊ बिग़ज़बिन नु बस अख्तशवल द्वी प गज़ब बांधे अख्तशवल अला गज़ब द पासा द बल गज़ब यो गज़ब न पासा बल गज़ब दो गज़ब न पेरा बुकड़ल यो गज़ब न दो गज़ब। फबाऊ बिग़ज़बिन अला गज़ब बस अख्तशवल द्वी बगज़ब की द पासा द बल गज़ब खदा दो गज़बुना वली पिनाजिल शवल। न मुफस्सिरीन किराम फरमाई यो गज़ब पदे वजह चे द्वी हसद कड़ो और द्वेम गज़ब चे पदवी नाजिल शो वजह दावा चे द्वी कुफर कड़ो न दो गज़ब पे नाजिल शवल। सुमर चे गुनाह ज़्यादा हुई दुमर बदे गज़ब ज़्यादा हुई या दो गज़ब पे ज़कवशवल यो ख्वाए इनकार कड़ो द ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना बल ख्वाए इनकार उकड़ो द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना नो दो गज़ब पदवी नाजिल शवल। फबाऊ बिग़ज़बिन अला गज़ब। बाज़ी मुफस्सिरीन किराम फरमाए यो ख्वाए दस्खी इबादत उकड़ो बल ख्वा द खाली परवज शिकार शुरू करो नो दो गटे बुनवर के पैदाशवल नो रब्बुल आलमीन पे दो गज़बुना उकड़ल। फबाऊ बिग़ज़बिन अला गज़ब। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाई
یو ځل غضب په دې وجه نه وشو چې دوی تورات حکمونه نه منل، تورات شاته گزار کړو، بل دا چې قرآن شاته گزار کړه. نو فباؤ بغضب علی غضب. یو کس کې بدکاریم وا، غلام وا، ډاکم وا، نو د بدکاری بم سزا ورکي، د دې بم الله ورکي په دنیا کې. آخرت کې خدا دا دلته به مرانی سی رب خو هر چاله خپل وقت او میعاد ورکړي، مهلت دے دا هر چا. رب ګوري، الله فرمایي زه درته ګورم. رانیول کوي خو خپل وخت مقرر کړي چې په دې روز به دې رانیسم، په دې کال به دې رانیسم. بس د هر چا خپل وقت دی، تقدیر نه وی رب العالمین به هر څوک رانیولی وی. بهر صورت الله فرمایي دوه غضبونه پې نازل شول. وللکافرین عذاب مهین، او د پارا د کافرانو عذاب عذاب دے مهین سپکون کے عذاب رب العالمین ورله تیار کړي. سپکنا بعضی سادگان معنی کوي مهین سپک عذاب، سپکنا سپکون کے. دوی خو بزان ته سویل عزتمن به ویل، شرافت والا به ویل، ګورو جی مونږ کې پیغمبر نه راځي او دوی کې راځي. د تکبر خبرې دي. ځان د فضل لایق ګڼل، ځان د نعمت لایق ګڼل، بل نه ګڼل، دا تکبر دی. هغوی به ځان د نعمت لایق ګڼل، بل به نه ګڼل. چې دا څه سادهګان دي دا نور مونږ پوهه خلک یو. نو الله فرمایي ځان عزتمن ګڼلی و، نو زه به ورله عذاب داسې ورکوم چې دوی به سپکوي. دا تکبر به ورله خاورې سره میلاو کی. مهین سپکون کے عذاب. اس دین زینا رب العالمین ورته فرمائی چه خلقو کله چې تاسو ته ویلی شي چې الله طرف ته راشي، بما انزل الله طرف ته راشي، نو تاسو دا وایئ چې مونږه خپل تورات منو او نور کتابونه نه منو. الله فرمای تورات تاسو چرته منلې؟ که تاسو تورات منلې وې پیغمبرانو مولې وجل. الله فرمای دا تاسو اسی وا خبرې دي. نو دا د دوی یو قسم دوی ته په دې آیت کې زجر دی په طریقې د مناظرې سره. یعنی دوی کې دا حسد داسې زیات دی چې دوی ته ویلی شي هلکه راځئ بما انزل الله طرف ته، دوی وایي موږ نور کتابونه نه منو، نور کتابونه نه منو، صرف هغه منو چې زموږ طرف ته نازل شوي. بعضې خلکو ته چې وویلی شي چې ای خلکو راځئ قرآن و حدیث باندې به عمل کوو، نو دوی په جواب کې څه وایي؟ نه جی د هر چا خپل مذهب دی، بما انزل الله ته نه تیاریږي. داسې هغوی کې هم داني بد خصلت چې به ورته وویلی شول راځه دا پیغمبر دی بما انزل الله طرف ته راځئ، نو دوی به ویلی نه چې خپل کتابونو اگر چې مسله په قرآن و حدیث کې دا ده، خو په فلانی کتاب کې چې دا خبره لیکلی شوې مونږ به جي هغه منو. بیا ورته سړی ویلی شي مخکې راځي تفصیلی کوو. الله فرمایي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، او کله چې ویلی شي دوی ته، مخکې حسدو، اوس الله فرمایي دا حسد ورکې دومره زیات دی چې خپل کتاب نه علاوه بل کتاب نه مني. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، کله چې ویلی شي دوی ته اے خلقو ایمان روړی بما انزل الله، په هغه څه باندې چې نازل کړي دی رب العالمین، قالو نو دوی وایي نؤمن بما انزل علینا،
مونږ نور کتابونه نه منو، مونږ به هغه کتاب منو چې نازل شوی دی په مونږه باندې، بس نور کتابونه نه منو، صرف یو کتاب منو چې په مونږ نازل شوی تورات. اللہ فرمائی وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، او کفر کوي دوی په هغه څه باندې چې ما سوا د دې کتاب نه دي، صرف تورات خبرې کوي، نور د بل کتاب خبرې نه کوي. حالانکه ایمان دی ته وایي چې په ټولو کتابونو به ایمان لري کم چې د رب العالمین د طرف نه نازل شوه دي، په ټولو به ایمان وروړي، دې ته ایمان وایي. دوی به ویلې نه چې موږ سره خپل کتاب منو بل نه منو. الله فرمایي وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، وراء معنا رستم راځي مخکم راځي، خو دلته وراءونه مراد سوا معنا ده، دین علاوه. وَيَكْفُرُونَ او دوی کفر کوي بِمَا وَرَاءَهُ پا هغه څه باندې چې ما سوا د دې کتاب نه دي. وهو الحق، او حال دا دے چې دا حق کتاب دے قرآن، مصدقا لما معهم، تصدیق کون کے دے داغ کتابونو چې دوی سره دي. حال دا دے چې دا کتاب حق سچ کتاب دے، مصدقا لما معهم. خو اللہ فرمائی دوی پا قرآن پا کتاب ایمان نلری. اس ورطا بل انداز کے دا مناظرے پا انداز کی خبر گئی، چلو تاسو دعوی ہے چی من خپل کتاب منو. نو رب العالمین ورطا فرمائی قل اے پیغمبر خلقو توایا چی تاسو دعوی ہے چی خپل کتاب منو، نور کتابونا نمانو، صرف خپل کتاب منو تورات. نو فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ، نو ولی وجن تاسو پیغمبران دا رب العالمین، خا پیغمبران ہم ولی وجلی دی. معلومی کی دا چی تاسو تورات نمانے کا تورات ہم منا، خپل کتاب تاسو منا، نو تاسو پیغمبران ولی وجل. دیوئے لیکن چمون خپل کتاب منو. اللہ فرمائی خپل کتاب ہم نہ مانے، کہ خپل کتاب ہم مانا نو تاسو با تورات نہ انکار کولو، پیغمبران بم وجل. تاسو خو پیغمبران وجلی دی، پیغمبر چسو کوئی تورات منی. تاسو ای مون تورات منو نو پیغمبران ہم ولی وجلی. یہودو بویلی مونگ پیغمبران ندی وجلی، قرآن وی وجلی دی. ولی موجل پیغمبران ظالمانو من قبل مخی دا قرآننا، مخی دا پیغمبرنا. تاسو مخی دا دے پیغمبرنا ستاسو مشارانو انبیاء وجلی دی. نو تاسو ولی وجل ان کنتم مؤمنین، کچری تاسو ایمان والا ہے، کچری ایمان وی در کی نو ولیم پیغمبران وجل. کتاسو واقعی قرآن منے، تورات منے، یا خپل کتاب خصوصاً منے، نو انبیاء کرام ولی وجل ان کنتم مومنین. کچری تاسو کی ایمان وی لکه سرنگی چه ده ایمان داوی کوئی. تاسو ایمان پا تورات لرئی نو ولیم پیغمبران وجل. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ، اس رب العالمین دویتا بل زجر ورکی چه تاسو وائے چه مونگ تورات منو، نور کتابونا نمنو. نو اللہ فرمائی کچر توراتم منے نو چه پچا نازل شوے دے موسیٰ علیہ السلام. تاسو اغیتا سمرس پکس پوری ویلی دی. تاسو موسیٰ علیہ السلام چرتا من لے دے
هغه خو ډېر واضح دلایل راوړي. خدا ستاسو اسی خبرې دي، تاسو پیغمبران نه منئ، تاسو کتابونه نه منئ، خپل او پردي څه کوي یوم نه منئ. لکه بعضې خلک وایي که نه مونږ خپل کتاب منو، مونږ ورته وایو خپل کتاب کې دی ستاسو خپل امام دا وایي اذا صح الحدیث فهو مذهبي، چرته صحیح حدیث راشي هغه به زما مذهب وي. د خپل امام ومنئ، تاسو د خپل امام نه منئ. نو دغه رنګې رب العالمین ورته فرمایي چې تاسو تورات نه منئ، تورات هم منئ، پیغمبران به هم نه وژئ، تاسو هغه شخصیت نه منئ چې په کم تورات نازل شوی دی چې هغه موسی علیه السلام دی. ستاسو مشرانو لږ ردې بدې ورته ویلي، تاسو به ورته ویلي چې موسی خپل رب ته دې ووایه ولقد جاءکم، او یقینا راغلی و تاسو ته موسی علیه السلام بالبینات په ښکارو دلیلونو سره. اے د موسی علیه السلام په نبوت ډېر ښکاره دلایلو ید بیضاوا، دغه رنګې چې امسا به لړکه اژدها به ترې جوړه شوه. ګوره ستاسو د مشرانو په زمانه کې رب العالمین د هغې په کونټۍ باندې سمندرونه ودرولي دي، سمندر یې درله ودرولی، 12 چینی روتی دی د کاڼې نه د هغې د کونټۍ په وجه رب د هغې په کونټۍ کې د اثر کېښودو. ښه دا معجزات دي، نو تاسو ولې په ایمان نه راوړئ؟ هغه خو راغلی و معجزاتو سره، ستاسو مشرانو په ایمان لرلی دی، ستاسو مشرانو نه دی منلی. ثم اتخذتم العجل، بیا هغه رنګ پیغمبر چې لږ غونتې کوئی تور للاړو نو تاسو ایک دم د الله سره شریک جوړ کو، د سخي عبادت هم شروع کړو. تاسو چېرته موسی علیه السلام منئ؟ ثم اتخذتم العجل، بیا تاسو ونیولو سخي لره په خدای توب سره، په معبود جوړولو سره، معبود هم جوړ کو. من بعده، پس د تک د موسی علیه السلام نا کوئی تور تا، وانتم ظالمون، او تاسو ظلم کون کیے په شرک ولو سرا. دلته ظلم نه مراد شرک دی، ان الشرک لظلم عظیم. لقمان حکیم خپل بچی ته ویلیو چې بچیا لا تشرک بالله، الله سره شریک ما جوړوا، ان الشرک لظلم عظیم. نو دلته ظلم نه مراد شرک دی. الله فرمای وانتم ظالمون، تاسو ظلم کوونکي په شرک ولو سره، تاسو خو مشرکان یې. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، او هر کلا چې واخیسته مونږه میثاقکم پوخلو ستاسو نه. اوس په دې کې بل زجر ورکوي چې تاسو هسې وایئ چې مونږ تورات منو. الله فرمایي که تورات هم منلی نو غر به در باندې نه اوچتولی کېدو. ولې غر په دې وجه اوچت شوی چې تاسو به په تورات کلک عمل کولو. الله فرمایي که چرې تاسو تورات منلی نو غر به در باندې رب العالمین نه اوچتولو، په تاسو خو یې غر اوچت کړی دی. الله فرمایي وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، او کله چې مونږ واخیستا مضبوطه وعده ستاسو نه، ورفعنا فوقکم الطور، پوخلو ستاسو نه مونږ واخیستو په تورات کې د پیغمبر په زبان باندې. الله فرمایي بیا تاسو هغه لوز مات که نو ما در باندې کوئی تور غر اوچت کړه. ورفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم، چونی سے هغه څه چې درکړي دي مونږ تاسو ته، انہی سے هغه کتاب چې مونږ تاسو ته درکړی دی، بقوت په علم سره په عمل سره،
علم ازده کئی عملم پیو کئی بقوه دیتا ہوئی علم و عمل دوانا مونگ در تویلیو چه عمل پیو کئی تاسو نکول واسی لگیای چه مونگ تورات منو که توراتم منلے غر در ماندی چوچت شده ورفعنا فوقکم الطور او مونگ در تویلی چه شابی تاسو دا کلک پا عمل سرونی سی دا قرآن دوبارہ دا خبر نہ کئی مقصد جو دا دے مخی انعاماتو کے رب دا تذکرہ کڑو چو گو رئی مونگ در ماندی انعام کڑو تاسو نمونگ مصیبت لری کڑو اس ورطا دا زجر پتور ہوئی چه تاسو خلقوی نو غردن ماندی ولی اوچتے دے اوچتا ولی شو اللہ فرمائی خذو ما آتیناکم بقوة یعنی بالعمل واسمعو او آورید قبل ولو سرا قالو ندوی اویلی آغا وقت کے چکل پی غروچت شو سمعنا مونگ واوردو بس عمل پی کود قبل ولو پنیت وعصینا او بعد کے بیدا خبر اکڑا او مونگ نا فرمانی کو بعضی مفسرین کرام فرمائی چھے دا آغا ٹیم کے پزڑک دا خبر ہوا چرا بتا تم سجدہ لگولی دا خمانو نا خو لیکن دا کمزور خبر دا زکا کا آغا ٹیم پزڑک داوے قرب پر غرزولی ہے آغا ٹیم خکلک تابدارو روستے ویلی وعاصوینا مونگ دا خبری نمونو چو وقت تیر شو سڑے چه سخ مصیبتو گوری بیا یو تن تا مونگا سے دعوت ورکولو ما تیویلے چه ما ایکسیڈنٹ کڑو و بس ما ویلی مرگ دے وی آغا ٹیم بیا اسپتال کی ما کلک توبہ اللہ تاو کاگلے وا وی چرالم وی یو سمدہ کرنگی باغیم تا بیا داوتو نراکے نو اغویم دا کرنگیو آغا وقت کیو یلی رب باس توبہ بعد کیو یلی وعصوینا مونگ نا فرمانی کو یا دوی ویلی سمعنا مونگ واوری دو بس جی مونگ بے نن بعد منو وعصوینا خو عمل دا سے ہو چے دائم نمانی اسے سڑے ہوئی سا تا پلار دیر خٹ احترام کم پلار تا کنزلیم کے یا پخلوئی چے جی پلار نا قربان ہو پلار لدے سے لتا ورگی نو عمل چے دانا دے اصل شیخ و عمل لے پخلا تو دیر ہوئے تابدار پخلا کارا نکی دا دیر خلق دا شاگردان استازانو توی چی جی تابدار وی دا سی استازو شاگرد باورتویلی چی جی زستا تابدار یو رز وی بارانو باہر دوانو دا کے دل کم رکی دو شاگرد تویلی چی بچے پاسا دا لیٹ بن کا شاگرد ورطوی استائی جی سر بڑستانہ کی دن کا لیٹ بن دے پاسی دونا استاز ورطوی لخط تو اگورا باران اشتاو کنا وی استائی جی آگا دے پیشورا دن شولاز پیوا کلون دی نو باران ویو کوچو باران بنی پاسی دونا اسی بے تابدار کول استاز ویلی زمانہ بس سادہ دے بات کے ورطوی چھے بچیا پاسا دا لیٹ بن کا وی استائی جی دو کارا ماو کل دا یو تو کا دو کارے چرت گڑی وی دا دو ماو کل دا یو تو کا نو دویم دا غرن خلقو پخلب تابدار ویل او عمل دیسی ہو چا عمل مان دے دلالت کولو چا دے تابدار نہ دے دا اسی پخلا لگیا دے تابدار بہر صورت عمل دا سے وعصینا چی مونگ عمل دا پار تیار نہیں وعصینا نو رب العالمین فرمائی وَأُشْرِبُوا وجہ بیانی چا آخر ولی دوی دمرنا فرمانہو اللہ فرمائی وَأُشْرِبُوا سکولے شویو فی قلوبہم پزننو ددوی کی العجلہ محبت دسخی بکفرہم پسبب دا کفر ددوی قل اے پیغمبر آقل کو تو آیا بئس ما
بد دے هغه شی یامرکم چې حکم کوي تاسو ته. ډیره بده خبره ده چې تاسو تلا دا خبرم خی یره چې مونږ تورات منو. ډیره عجیبه خبره ده چې دا خبرې کوئ، عمل هم داسې نه دی، کردار هم داسې نه دی، داسې تاسو لګیا ہے. بئس ما یامرکم به ایمان، مړه دا به کم ایمان وي. قول یو څه عمل بل څه، خبر یو کوي کردار ته مو ګوره د تورات نم خلاف دی. ان کنتم مؤمنین، کچره تاسو ایمان لرونکي یی. الله فرمای دوی چې عمل نه کولو په تورات باندې یا نور مخالفتونه کول، وجه قرآن بیانوي چې د دوی په زړونو کې د سخي محبت وردن نشوه، نوریس خبره نه وه. نو رب العالمین ورته فرمایل چې بئس ما یامرکم به ایمانکم، قولم یو څه وي عملم بل څه وي. دا ډېر بد ایمان دی چې تاسو ته دومره خرابو فیصلو حکمونه کوي. که تاسو وکی ایمان والی دا بد کارونه ولې کوئ؟ ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر. که موږ دې ټیکي نو فحشا ولې کوي؟ خو موږ کې د نقصان دی که نه؟ نو دلته م الله فرمایي چې ستاسو خبرو کې نقصان دی. که خبر هم د عمل مطابق وی نو ټیک ده، خو خبر هم یو سی دی عمل هم جدا شه. وصلی الله تعالی علی نبینا محمد و علیه وسلم.